خو چې کومه زیاته مسلم خبره ده، منلې شوې خبره ده، او د زیاتو مورخینو معتبرو مورخینو چې کومه خبره لیکلې د زما د علم مطابق هغه دا ده چې سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه وعلیه السلام په 23 هجری کې درویشتم کال د هجرت او په هغه کې د بت پورز باندې د مغیره ابن شعبہ چې دا صحابي رسول دی رضی الله عنه د هغه یو غلامو ابو لؤلؤ فیروز په نوم باندې د مبارک په سبعی منځ کې په جمع باندې ولاړو او چې کوم زیات قرائن او دلایل دی هغه دادي چې په 26 ذوالحجه باندې 26 ذوالحجه باندې د سحار په منځ کې ابو لؤلؤ فیروز چې د مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ غلامو هغه شا طرف نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوران منځ او جمع په پتور باندې هوا او دل ترته یو خبره وکړم په منځ باندې ولاړو الله تا او شایوا علماء کرام فرمائی چې دا په منځ کې د ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملعون او په منځ کې او شا طرف نه په عمر فاروق سے باندې وار کړل دا د دې خبرې دلیل دی چې پروي زمين باندې مور داسې بچای نو پیدا کړی چې عمر فاروق هغه ته مخ وای او د عمر فاروق مبارک باندې حمله کړی و داسې کس نو پیدا داسې جرأت والا پروي زمين باندې چې دا ټول انسانانو جرأت را جمع شوی وي داسې څوک نو چې عمر فاروق سے مبارک په منځ باندې نه وي مخامخ وي او دا کس راغله وي او په عمر فاروق مبارک باندې وار کړی وي داسې مور بچی نو زیږولی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک لبا مخامخ راغله وي عبد الله ابن عباس قسم خوري چې زمونږ په زړه کې به د قران کریم د یو آیات پوښتنې په میاشتو باندې دا خواهشو چې مونږ امیر المؤمنین علیه السلام عمر فاروق نه پوښتنه وکړو چې دغه آیات مقصد څه دی رسول الله مبارک نستا دغه آیات تفسیر څنګه اوریدلې خو عبد الله ابن عباس چې په اهل بیت کې دی هغه مبارک فرمایي دومره روب د عمر فاروق چې میاش به تیر شو مونږ به د آیات پوښتنه عمر فاروق نه نشو کړای دومره روب یو عبد الله ابن عباس حبر الامه رئیس المفسرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دلیر خاندان یو فرد دی هغه دا الفاظ دي نو څه جرأت ته پسا کې چې عمر فاروق رضی الله عنه په مخامخ باندې راشي